الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار دغه کم کتاب چې ختم شوی دی یا بل ورځ زمون کتابونه ختم شو، الله د دې اجرونه ثوابونه زمونږ د استادانو خصوصا د مفتی صاحب محترم دغسې د نورو اکابرو کم که وفات شوي دي کم که ژوند دي، پروردګاره چا د الحاد په موضوع باندې د اول نه تر اخره پورې کار کړی دی، پروردګاره هغه ټولو مصنفینو مؤلفینو ته د دې اجرونه ور نصیب کړي. رب کریمه مونږه د علم په جامه باندې وساتي، پروردګاره د قرآن او د حدیثو د خدمت په جامه باندې وساتي، د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب په لحاظ باندې وساتي، د هغې د تحفظ او د حفاظت په لحاظ باندې وساتي. پروردګاره د فقه د فقهاو خدمتونه چې کوم مونږ کو، پروردګاره په هغې کې نورم زیاتوالی راولي، نورم راته توفیق د زیاتوالی راکړي. مفتی غلام حسن صاحب د الحاد په موضوع باندې کم محنت کړی دی، کم خواري کړې ده، هغه محنت خواري تاسو ته منتقل کړه. رب کریمه د مور پلار په عمل نامه کې د دې اجرونه ولیکي، رب کریم خپل بچی نیکان کی، رب کریم په نیک لار باندې روان کی، رب کریم د نور مسلمانانو بچی د ملحدینو نه د هغه خلکو نه ساتل چې هغوی د سره د الله د وجود نه په بعضې ځایونو کې انکار کوي، الله خپل بچو حفاظت وکړي. رب کریم دغه طلبا دغه علما کوم زمونږ په دې مدرسه کې دي، پروردګار د دین حفاظت وکړي. رب کریم د دې لاک لاک احسان دی په مونږ باندې، پروردګار چې مونږ ته ناست دي راغلي دي او ستا دین زده کوي، الله د دې دین دپاره د دې ذهنونه مضبوط کړي. رب کریم د دې موضوعاتو دپاره د دې زبانونه کلو کړي، رب کریم شرح صدر یې وکړي. رب کریم څومره موضوعات دي د غیر مقلدیت، دغسې د پنجپیریت، دغسې د شیعیت، د عیسائیت، د هندومت ګوتمبد او د الحاد په موضوع او د فقه د دشمنانو په موضوع باندې وویل، د هغې د جواباتو رب کریم دغه ټولو استادانو ته اجرونه نصیب کړي، رب کریم د ټولو استادانو ته اجرونه نصیب کړي. رب کریمه بهترین ژوند زموږ خپل منځ کې تیر شو د دې علماو زمونږ د استادانو، پروردګاره دغه ورورولي دغه ژوند زمونږ قایم دایم وساتي، رب کریمه دغه ژوند زمونږ قایم دایم وساتي. رب کریمه زمونږ ګناهونه معاف کړي، رب کریمه په دې موضوعاتو پړاولو باندې، په دې کتابونو پړاولو باندې، ستا په دې دین ښودو باندې چې تا کوم توفیق را کړی دی، الله د دې توفیق سره سره زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. رب کریم زمونږ به د سترګو ګناهونه وي، زمونږ به د ذهن ګناهونه وي، زمونږ به د لاس خپو ګناهونه وي، زمونږ به د سوچ او د فکر ګناهونه وي. رب کریم یو یو ویښته به په ګناه کې ډوب وي، الله هغه ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله مونږ که دا په یخو یخنو کې راتګ کوو، الله ستا د رضا دپاره یې کوو، هېڅ مقصد هم نشته، الله خپله رضا را نصیب کړي. الله دغه علما که ناست دي سره د فراغت د علم، سره د پټکي په سرولو، پروردګاره دلته بیا هم ستا د دین دپاره ناست دي چې د علم لباس پې لګېدلی دی، د علم پګړۍ او شمله ورته په سر شوې ده. رب کریمه د دین خدمتونه زده کوي، الله دا د دین خدمتونه ورته ازبر کړي، الله دا د دین خدمتونه ورته ازبر کړي، الله د دین لوی خدمتونه تینوالي، الله د دین لوی خدمتونه تلوالي. رب کریمه دغه یو کال مونږ سره د علماو تیر کو، اگر چې د ستربندي به بیا رمضان المبارک کې کېږي، د کتاب مطابق دعا د پروردګاره دغه دعاګانې زمونږ قبول کړي. رب کریمه د دغه کتاب زده کړه دي ته ازبر کړي، رب کریمه دغه کتاب د حشر په میدان باندې او پروردګاره د دنیا په میدان باندې، پروردګاره د دې مصنف او د دې طلبو په کار باندې راولي. رب کریمه دغه خدمتونه دې ټولو ته نصیب کړي. الله مونږ ډېر کمزوري یو، پروردګاره د ډېر د ګناهونو د جرړې نه راوتي یو، الله د دنیا ماحول په کم طرف چې روان دی، رب کریمه قتل او غارت دی، زنا ده، فحاشي ده، عیاشي ده، رب کریمه او د نفس په چاهت باندې تلل دي، پروردګاره د هغې نه دې ساتلي یو، ستا په مونږ ډېر لوی احسان دی، په خپل کور کې دې کینولي یو، الله دې خپل کور ته چې د کوم مقصد دپاره راولي، الله دا مقصد مونږ نه بار بار ادا کړي، الله دا مقصد مونږ نه بار بار ادا کړي. الله د مدرسې د دې مسند نم پروردګاره او نشړي، رب کریمه د دې مسند نم پروردګاره او مشړي، رب کریمه د استاد په مونږ باندې لوی احسان دی چې مونږ یې ځان سره په خپل مسند باندې کینولي. الله زمونږ استاد ته مفتی صاحب محترم ته اجرونه ور نصیب کړي، رب کریمه زندگی، رب کریمه عمر کې برکت واچي، رب کریمه دغه
موضوعاتو دپاره د دغه باطلو دپاره پروردګار یو درد سر دی پیدا کړی. پروردګار دغه په عمر کې برکت واچي. رب کریم حفاظت وکړي زمونږ د نورو اکابرو زمونږ د شیوخ او مشرانو او کشرانو الله د تمام حفاظت وکړي. الله مونږ ډیر کمزوري یو پروردګار مونږ خپل په دې باندې هریان یو چې ته مونږ نه د دین دومره لوی اوچت کارلی. الله دا زمونږ د کمې نیکۍ سره تړلی شوی دی. الله دا زمونږ د کم عمل سره تړلی شوی دی. الله دا د مور دعا ده که د پلار دعا ده که د یو سپینګیري دعا ده که د یو سپین سري دعا ده. الله د دغه دعاګانو اثر زمونږ نه ختم نه کړي. الله هغه عمل په مونږ کې دایمي وساتي د کم د عمل د وجې نه چې ته مونږ نه د دین د خدمتونه علي. الله د دین خدمتونو کې برکت واچي. الله د دین د خدمتونو د پاره راته ژوند را نصیب کړي. الله د دین د خدمتونو د پاره راته ژوند را نصیب کړي. الله د دین د خدمتونو د پاره راته زندگی را نصیب کړي. الله د دین د خدمتونو د پاره ژوندۍ وساتي. الله د دغه باطلو د پاره سرکوبې د غي د سرکوبې د پاره وساتي. رب کریم دغه تمام علما پروردګار نن ستا په در کې ناستي. الله د علم شملې د دې په سر دی. پروردګار ستا د محمد رسول الله د سنتو د پاره راغلي دي. د غي د زده کړې د پاره راغلي دي او د باطلو د گزار د پاره راغلي چې د باطلو گزار ته ځان ونیسي. الله د دې باطلو په دی باندې سرکوبي وکي. الله د دغه باطلو په دی باندې سرکوبي وکي. الله د دې په مهنتونو کې د دې په کاوشونو کې د دې په کوششونو کې زمونږ هم حصہ وکي. رب کریم مونږ ډیر کمزوري یو. الله په دې علومو کې په دې موضوعاتو کې په دې کتابونو کې به مونږ ډیر لوی کمی شوي ډیر لوی کوتاهي به شوي. الله د دې د مصنفینو او د مؤلفینو زمونږ ګریوان خلاص وساتي. الله دا سینه د حشر په میدان باندې دغه مصنفین زمونږ ګریوان تلاس واچي. الله هغه حق به مونږ نه ادا کړي څنګه چې د هغې حقو کما کان حقه پروردګار غصبمنی ادا کړي. رب کریم بیا د پاره د دې کتابونو د حق ادا کولو توفیق را نصیب کړي. الله د دې کتابونو د حق ادا کولو توفیق را نصیب کړي. الله د دې جامعې د دې مدرسې د دې د محتمم د دې د ناظم د دې د استادانو د مشرانو د دې کلیوال پروردګار په مونږ باندې ډېر لوی احسانات دي. الله د هغه احسانات مطابق د غي د خپل شان نشان مطابق اجر ورته نصیب کړي. الله د خپل شان نشان مطابق اجر ورته نصیب کړي. الله زمونږ مقصد ستا رضا ده. الله خپل رضا را نصیب کړي. الله زمونږ مقصد د حشر میدان دی. الله چې د حشر په میدان باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ورځو. الله چې دومره ویلې شو د الله پیغمبره مونږ خو د ملحدینو سره جنگ په سر باندې غشتو. د الله پیغمبره مونږ خو ستا د دشمنانو سره جنگ په سر باندې غشتو. او رب زمونږ د حشر په میدان کې چې خپل رب ته التجا وکړو پروردګاره مونږ خو د ملحدونو سره جنگ په سر باندې غشتو. الله د هغه برکت زمونږ حشر د صحابو سره وکړي. الله زمونږ حشر د صحابو سره وکړي. الله مونږ ډیر کمزوري وو. الله ذهانتم نو. الله د زبان کولوالم نو. د سینې شرح صدرم نو. پروردګاره هغه ټول راته تارا نصیب کړیو. الله د هغه علوم په وجه باندې زمونږ نه ناراضه مشي. الله د هغه کمزورو په وجه زمونږ نه ناراضه مشي. الله زمونږ د ټولو د کتابونو پڑھاولو د موضوعاتو پڑھاولو مقصد دا دی چې ستا دین پروردګار الہ کلمت الله په دنیا کې اوچتوي. څنګه چې صحابو دا مهنت کړي دي الله دغه مهنت مونږ ته را نصیب کړي. رب ګوره زمونږ بل څه مقصد نشته دی. پروردګار زمونږ بل څه مقصد نشته دی. رب مقصد هم ستا رضا ده. رب مقصد هم ستا رضا ده. پروردګار دا مقصد نه دی چې زه د علماء استاد یم. دا مقصد نه دی چې زه د مفتیانو استاد یم. الله د دې شهرت نه او د دې اواز نه پروردګار اوساتي. الله په دنیا کې د اواز ته ډېر بد شي. الله دغه اواز نه اوساتي. الله دا زمونږ رونه دي. پروردګار دیم دغه आवाज نه اوساتي. الله د حشر په میدان باندې مونږ ټول ته کامیابی نصیب کړي. الله مونږ خود دې لپاره دې طلبو تناسیو چې د حشر په میدان باندې راته ته आवाज وکي. الله ستا आवाज ډېر سختي. الله د حشر د میدان आवाज ډېر سخت دی. الله د قبر سختیانی مونږ نشو برداشت کولی. رب کریمه تا جهنم د کفارو د پاره تیار کړی دی. مسلمان د صفای په تور زی الله زمونږ بدنونه اغنه دي. الله مونږ د جهنم هور نشو برداشت کولی. الله د حشر په میدان مونږ ستاده غصی आवाज تم نشو درې دی. الله ستاده غصی आवाज تم نشو درې دی. الله په مونږ باندې د دې کتابونو د وجنه رحم وکي. الله د دې موضوعاتو د وجنه په مونږ باندې کرم وکي. الله زمونږ مغفرت وکي. الله زمونږ بخنه وکي. رب کریم مونږ ټول د بخنې طلبګار یو. رب کریم مونږ ټول د ګناهونو
ډک یو زمونږ لباس د ګناهونو ډک دی پروردګار دغه ګناهونو باندې د عفو کلم راکاږي رب کریم په دغه ګناهونو باندې د عفو کلم راکاږي الله دغه زمونږ شاګردان دغه زمونږ طلبه کامیاب کی پروردګار کامیاب کی الله کم کون ذهن دی پروردګار ذہانت نصیب کی الله د خپل دین د پاره ذہانت نصیب کی الله په دغه موضوع باندې پروردګار زموږ شرح صدر نه کیږي چې ستا دین تناسوي الله یقینا هغه ته دوهره اجرونه ورکې چې داغه زبان نه کولاویږي داغه سینه نه کولاویږي داغه ذهن مفلوج دی الله ستا کلام از د کوي طالب او ذهن مفلوج دی الله ستا کلام از د کوي او سینه مفلوج ده الله زبان مفلوج دی الله زمونږه مخلوقی ذهن په دې باندې کار نه کوي چې ستا کلام تناستی او ذهن مفلوجي الله زمونږ مخلوقی زبان په دې باندې کار نه کوي پروردګار چې ستا کلام تناستی او زبان مفلوجي الله ته په خپلو قدرتونو باندې قائم یا الله د خپل قدرتونو ندی ته ذہانت نصیب کې الله د خپل قدرتونو د دې سینې کولو کې الله زمونږه ګناهونه مونږ ته معاف کې الله مونږ نور سم نه غواړو رب د خپل زمانه د خپل ماضی هغه یو ګناه زمونږ مخ ته د پروردګار هغه ګناهونه مونږ ته معاف کې رب کریم هغه که کمی مونږ په موضوعاتو کې کړی دی الله که په دې کتابونو کې مونږ نه کوتاهي شوې ده الله هغه کوتاهي راته معاف کړي الله که چې څنګه د دې حق دی هغه طریقې سره به هم نه پړو کړي الله هغه راته معاف کړي رب کریم د دې طلبو که مونږ نه حق والی شوي وي پروردګار د حشر په میدان باندې د دې لاسونه زمونږ ریوان ته رانولې الله په دنیا کې د دې طلبو نه معافي غواړو الله د تا نه معافي غواړو الله د دې زړونه پروردګار ستا په لاس کې دي الله د دې په زړونو کې اومس واچي الله چې مونږ ټول استادانو ته معافي وکړي الله مونږ نه به د دې وخت ضایع شوي وي الله سخت برانه ویلې شوي وي تیز برانه ویلې شوي الله دا علما دي الله شرح صدر په دیو کې الله چې مونږ ته معافي وکړي الله د دې طلبو د دې علماء شرح صدر په دې باندې کې الله چې مونږ ته معافي وکړي الله د دې ذهنونه په دې باندې کولو کې الله چې تمام استادانو ته کچا ته کتاب پاتې دی کچا ختم کړي دی د چا په سبق پوي شوی دی د چا په سبق نه دی پوي شوی الله د حشر په میدان کې الله د دې د لاسونو زمونږ ریوانونه خالی وساتي الله مونږ ته د حشر د میدان اتفاق را نصیب کړي الله کدل تکینو پروردګار د دې د پاره کینو چې تر ناراضي شي الله دا د خپل رضا سبب وګرځي الله د خپل ناراستیا سبب اونګرځي الله دا نه چې د حشر په میدان باندې در روان یو او رب په دغه موضوعات باندې مرونه نسی الله په دغه علوم باندې مرونه نسی چې تا خو د علوم حق نه دی ادا کړي تا خو زما د قرآن حق نه دی ادا کړي تا خو د محمد رسول الله د سنت حق نه دی ادا کړي الله بردا ډیره سخت چې د محمد رسول الله لازم غریوان ترازی الله دا ډیره سخت چې د صحابه لازم غریوان ترازی الله دا ډیره سخت پروردگار د یو کتاب د مصنف لازم غریوان ترازی الله د دغه نم اوساتي الله د دغه نم اوساتي الله دې طلبو ته چې کوم علوم ور منتقل ک الله دا غي د حق ادا کول توفیق دې ته نصیب کړي الله دا غي د حق ادا کول توفیق ورته نصیب کړي الله مونږ ډېر کمزوري یو الله ستاسو د حشر میدان ډېر لوی دی الله ستاسو غوسه ډېره تیز ده الله مونږ د خپل غوسې نه وساتي الله مونږ د خپل غوسې نه وساتي الله ډېر یریږو د حشر په میدان د ودریدون الله ستاسو مخې ته د ودریدون ډېر سخت یریږو الله د غیر زمونږ په دنیا کې ختمه کې الله د کوم خدمتونه راناله پروردگار دغه خدمتونو کې نور زیاتوالی راولي الله زمونږ د اطمینان د پاره دی کې نور زیاتوالی راولي الله ډیر کمزوري پروردگار د دین خدمتونه را نصیب کې الله زمونږ د اکابر مغفرتو کې رب کریم بخنه وکي رب کریم د صحابون والا تر اوسه پورې کوم اکابر مشران زمون اسلاف وفات شوي دي الله دغه کتابونو چې کوم اجرونه دي دغه عمل نامو ته منتقل کی رب کریم د خپل اکابر په وسیله باندې د نغواړو رب کریم زمون د اکابر په وسیله باندې مونږ ته مغفرت نصیب کی الله د قاسم نانوتی رحمت الله علیه د شیخ الهند رحمت الله علیه د حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د کیرانی رحمت الله علیه رب کریم د هغه اکابر په برکت باندې پروردگار مونږ ته د کتابونو آسان کی
رب کریم مونږ ته دا کتابونه آسان کې. رب کریم د حشر په میدان کې د خپل اکابر سره په خوشالو باندې ملو کې. الله د خپل محمد رسول الله سره په خوشالو باندې ملو کې. الله کدل ته مماتیت پړاویږي، کدل ته غیر مقلدیت پړاویږي، پروردگار کدل ته سیدیت پړاویږي، کړه دې سید دې کې شهید دې پروردگار که صحابه معیار حق پړاویږي. الله د دې د پاره چې هغه دین اومغه سی وساتل شي، کم دین چې نبی اسلام صحابو ته ورکړو. رب کریم په دې باندې زموږ مغفرت وکي، رب کریم په دې باندې زموږ بخنه وکي. رب زموږ دې ګندو زبانونو ته مګوره، الله زموږ دې پلیتو سترګو ته مګوره، الله زموږ دې کمزور ذهنونو ته مګوره، الله زموږ دې کمزور سوچونو ته مګوره. رب کریم ته توفیق د نیکي راکا، الله توفیق د نیکي راکا، الله توفیق د حشر د میدان د کامیابی راکا، الله توفیق د خپل مخ ته د ادریدو په خوشاله راکا. رب کریم د محمد رسول الله سره د حشر په میدان کې ملاقات د خوشاله را نصیب کې. الله هغه محبوب صلی الله علیه وسلم د دې دین د پاره د دې شریعت د پاره پروردگار محبوب صلی الله علیه وسلم په خپل مخ باندې توکانه برداشت کړی دی. الله دغه قرآن د پاره خود نبی اسلام په مخ توکانه چولې شوی، الله خوري لوټو باندې لوشتلې شوی دی. الله دا ټول ارسي برداشت کړی دی. د پر الله که زمونږ دی طلبو یا مونږ استادانو لګي یخنی او ګرمي برداشت ک الله دا خو ډیره کم قرباني ده. الله زمونږ دغه قرباني ده هغه قرباني مثل وګرځي. الله دا سره حاضر قربانيان زمونږ د هغه قربانو مثل وګرځي. رب کریم مونږ ته پیجرونو او ثوابونه را نصیب کی. رب کریم مونږ ډیر کمزوري یو، پروردگار مونږ ډیر کمزوري یو. رب کریم دغه موضوعات او دغه کتابونو د پړاوول نیو د استاد محترم په مونږ باندې لوی احسان دی چې په مونږ باندې د لوی اعتماد کوي. الله د هغه اعتماد او دغه ته د خپل شان نشان مطابق اجرونه ور نصیب کړي. مفتی سے محترم ته دو کې رب کریم حفاظت وکي، رب کریم د هر طرف نه حفاظت وکي. زمینی آفتونه، آسمانی آفتونه، انسی آفتونه، جنی آفتونه پروردگار حفاظت وکي. رب کریم عمر دراز ورته نصیب کړي. رب کریم دغه خدمتون د پاره ورته عمر دراز نصیب کړي. رب کریم په عمر کې برکت واچي، په ځواني کې برکت واچي، اولاد برکتی وګرځي. رب کریم مال کې برکت واچي. دغه سید تمام استادانو سمره چې دلته موجود دي پروردگار دغه ټولي خېګړې ورته نصیب کړي. رب کریم دغه طلبو په مونږ لوی احسان دی چې د غلوي او شخصیات ترازی او مونږ تم ناشتي. الله دې ته اجرونه ور نصیب کړي. الله د دې مور پلار ته د دې اجرونه نصیب کړي. رب کریم د دې کور مشرانو کشرانو ته اجرونه ور نصیب کړي. د دې مردگانو ته پروردگار د دې اجرونه ور نصیب کړي. رب کریم د مور محبت نه ویني، د پلار محبت نه ویني، په افتو په میاشتو رب کریم استاد د دین د پاره، استاد د قرآن د خدمت د پاره، استاد د سنت د پیغمبر د احادیثو د پاره د کور نه بهر وي. رب د مور خو یو ډیر لوی محبت دی، رب د پلار یو ډیر لوی محبت دی، د خور او ضرور یو ډیر لوی محبت دی. الله هغه محبت استاد د دین د پاره تر کړی دی. الله د خپل شان نشان مطابق اجرونه ورته نصیب کړي. رب کریم د خپل شان نشان مطابق اجرونه ورته نصیب کړي. رب کریم څومره موضوعات دي ته پړو شو، هر استاد پړو که الله استاد تم د خپل شان نشان مطابق اجر نصیب کړي. رب کریم دې طلبو تم د خپل شان نشان مطابق اجر نصیب کړي. رب کریم موږ نور سم نه غواړو، رب ستا رضا غواړو، خپل رضا را نصیب کړي. رب ستا رضا غواړو، خپل رضا را نصیب کړي. الله دا زموږ شيوخ چې بخاری ختمي او په سرو سترګو باندې جاړي د دې لپاره رب چې اسنه په دغه بخاری مې ربرونه نسی، په دغه ترمذی مې ربرونه نسی. الله مونږ په خپل موضوعات باندې اوننسی. الله مونږ په خپل موضوعات باندې کامیاب کړي. الله زینه دنیا کې مطمئن یو چې مونږ دین پڑھاو، ازینه دنیا کې مطمئن یو چې مونږ د دین خدمتونه کوو. الله سینه دې کې رانه داسې کمې کوته هي شوی الله چې د قیامت پر ورځ پیرونی سي. الله مونږ سره بیا جواب نه ګوري. الله مونږ نه هغه کمې کوته هي وباسي. الله د هغه کمی کوتاهی لري کېدو توفیق را نصیب کړي. الله د هغه کمی کوتاهی لري کېدو توفیق را نصیب کړي. الله خصوصا دغه الہاد موضوع چې نن په تمام دنیا کې یو هور بل کړي دي. تمام موحدین مسلمانان پروردگار استاد توحید نه بیل کړي دي. رب کریم د محمد رسول الله د محبت نه بیل کړي دي. الله زموږ نوجوانان د یونیورسيټو، زموږ نوجوانان د کالجونو، زموږ نوجوانان د بازارونو الله غ په دې باندې نه پوي ملحد ستوي. الله غ په دې باندې نه پويږي موحد ستوي.
الله دغه خلکو زمونږ د نوجوانان پروردګار د ستا د محبت نه لرې کړي دي الله دا زمونږ په ذریعه زمونږ د دې علماو په ذریعه باندې خپل ځان ته راجوخ کړي الله د یو ملحد زندگی بچ کول دغه عقیده بچ کول دغه تاثیر را جوړول رب دا ډېر لوی حیثیت دی الله دغه خدمت مونږ ته بار بار را نصیب کړي الله مونږ ته بار بار را نصیب کړي الله سینه د حشر په میدان باندې رانه دا تپوسو کې چې ستا په پیښور کې ستا په علاقه کې ستا په کلي کې ستا په یونیورسټو کالجونو کې نوجوانانو ماته کنزل کول تا د هغې تپوس کړی الله بیا به د حشر په میدان باندې څه جواب درکو الله د دې استادانو پروردګار په مونږ باندې په دې علماو باندې لوی احسان دی رب کریم چې دا د الحاد موضوع ورته پړو کا د دې نوجوان نسل محفوظ کو زما د کالج نوجوان نسل محفوظ کو د یونیورسټي نسل محفوظ کو هغه نوجوان چې هغه ملحد شوی دی الله هغه ته هدایت الله هغه ته هدایت وکړي الله دغه ویډیوګانې دغه آنلاین درسونه پروردګار دغه د هدایت سبب وګرځي الله دغه د هدایت سبب وګرځي الله زمونږ چا سره محسد نشته الله دا خود تا نه خلق خپګي الله د ستا د توحید نه خلق لري الله زمونږ دې سره ذاتی دشمنی نشته الله د محمد رسول الله دا ابو جهل سره ذاتی دشمنی نه و رب کریم استا ذات ته بدر دی ویلي پروردګار د تاسری بوتان یو ځکول ځکه د محمد رسول الله دشمن والله محمد رسول الله ته بکرا او ابو سفیان تم کاکا ویلو رب کریم ذاتی دشمنی نشته ستاد دین د پاره لګي الله د دې ټول علماء حفاظت وکي الله زموږ د ټول نوجوانانو حفاظت وکي الله مونږ ډیر کمزوري الله مونږ په دې نه پويګو ته مونږ نه د دین د خدمتونه لري الله مونږ په دې نه پويګو ستا مونږ په کوم خبره خوښ شوي والله په کوم عمل له خوښ شوي والله الله د دنیا خلق لګیا دي په مشکلاتو پریشانو کې الله مونږ غوستا دا احسان هم نشو ادا کولی چې تا په نرمو بسترو په نرمو کارپیټو پروردګار تا کینولی د خپل قرآن خدمت رانالی الله مونږ غوځان کې دا حیثیت هم نه وینو الله چې په سخت ګرمۍ کې د یخ پکې لاندې کینولی د خپل قرآن خدمت رانالی الله تا په مونږ څومره لوی احسانات کړي دي الله ستا څومره لوی احسانات دي الله که د حشر په میدان دی رانه تا تپوس وکړو چې ټول خلک لګي او د دنیا په مشکلاتو مجبورو پریشانو کې لګي او ته ما خپل قرآن ته کینولې وې څه حق دی ادا کو الله موږ سره به جواب نه الله د قرآن خدمتونه را نصیب کړه الله چې د علم پګړې دې را نصیب کړې ده الله د علم جامه دې را نصیب کړې ده الله د هغې خدمتونه را نصیب کړه الله د هغې خدمتونه را نصیب کړه الله د حشر په میدان بیا جواب نشو کولی الله د هغې نه وساته الله داسې خدمت را نصیب کړه الله چې د حشر په میدان کې په پاس کو سترګو ګرځو الله د داسې اعمالو نه وساته چې سبا ستا په مخ کې شرمنده یو الله ستا د محمد رسول الله په مخ کې شرمنده یو الله داسې نه چې سبا ته بلال رضی الله تعالی عنہ کوم دین په کوړو په زخمونو باندې محفوظ کړی دی دا نه چې سبا د قیامت په ورځ د بلال الله زمونږ ګریوان کړي الله د دغې نه وساته الله چې د ابو هریره الله زمونږ ګریوان کړي الله دې نه وساته الله دا نه چې په خپلو اعمالو باندې مطمئن یو الله دغه نه چې په خپلو اعمالو مطمئن یو د حشر په میدان کې پې ونیولی شو الله د حشر د میدان د نیوونه زمونږ ټول استادانو ساتي الله زمونږ دا ټول علماو ساتي زمونږ ټول طالبانو ساتي الله دا طلبا ته ډېر ګران دي الله تا ته ډېر محبوب دي پروردګار تا ته دا طلبا ډېر خوښ دي رب کریم د دغه طلبو ژوند کې برکت واچي الله د دغه طلبو ژوند کې برکت واچي د مور پلار خدمتونه ورته نصیب کړي د رونو خویندو خدمتونه ورته نصیب کړي د قرآن خدمتونه ورته نصیب کړي الله د حشر د میدان کامیابی مونږ ټول استادانو ته را نصیب کړي الله د حشر د میدان کامیابی مونږ ټول استادانو ته را نصیب کړي الله د جاوید مفتی صاحب د نور استادانو د مفتی صاحب محترم په مونږ لوی احسان دی الله دغه احسان مطابق بدلی ورته پروردګاره د حشر په میدان کې ورکړي الله مو خود ساتلو قابل هم نه یو الله دې مونږ ته درسونه راکړي مونږ ته کتابونه راکړي الله
الله زمونږ د حشر میدان په کامیابی الله دې تاجرونه نصیب کړي الله د دې مدرسې کم مشران دي پروردګار اجرونه ورته نصیب کړي الله کم پکې مالونه لګي الله کم پکې جاني خدمتونه کوي الله دا طلبه راځي مونږ ته ناس الله که دین راتله ستا د دین دپاره مونږ به چاته دین غولو الله الله د دین په مونږ لوی احسانات دي الله دې ته د خپل شان نشان مطابق اجر نصیب کړي الله مونږ ډېر کمزوري الله د بعضې طلبو په زړه کې دعاګانې وي د خپل کور د خلکو دپاره د خپلو کشرانو مشرانو دپاره د خپلو مردګانو دپاره یو طالب راته د خوراکۍ دپاره وویل د ماشوم مسلې د پروردګاره د اپریشنونه وساتي رب کریم د پریشانونه د دې طالب په برکت وساتي الله د دینی خدمت په برکت وساتي الله د نور طلبو څومره مشکلات دي څومره پریشانې دي څومره امتحاناتو کې گیر دي الله غټول مشکلات ورته آسان کړي الله طالب خدا ته ډېر ګران دی الله ته موږ ته ډېر ښه ژوند راکړی دی رب ته موږ ته ډېره ښایسته زندګي راکړې ده الله دا زندګي خو ته ابو هریره ته ورکړې وه چې محمد رسول الله ته به ناست ول الله دا زندګي خو ته سعد ابن ابي وقاص ته ورکړې وه الله عبیده ابن الجراح ته دې ورکړې وه الله خلکو ته دې ورکړې وه چې د احد په میدان کې د محمد رسول الله مخې ته شهیدان شو الله موږ خو ډېر کمزوري یو الله ځینه یا الله د حشر په میدان کې بلال رضی الله تعالی عنہ ورونه نیسي الله هغه صحابه زمونږ ریوان ته لاس وانهچوي چې هغې پروردګار دا دین ډېر په مشکلاتو باندې محفوظ کړی دی الله د ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنہ غونته کې استقامت را نصیب کړي الله د عبیده ابن الجراح غونته کې استقامت را نصیب کړي الله د سعد ابن ابي وقاص غونته کې استقامت را نصیب کړي الله خیری التجا درته کو د دې مهنت نه ونه شړې الله فتنې ډېر پیدا کړي الله دې مهنت نه ونه شړې خیر دی الله یو ماشوم ته را باندې قاعده ښایي خو د خپل قرآن د خدمت نه ونه شړې الله ټوله دنیا دې مشړې الله په هغې هم پروا نشته رب داسې اسباب راته پیدا لکې چې ته مو شړې الله ته مو نه شړې الله د خپل دین نه مو نه شړې الله همیشه په دغه مسند باندې وساتي الله دا به ډېره سخت دی چې تم د دین د خدمت نه شړې الله زموږ د ټولو علما پروردګاره د دین د خدمت دپاره وساتي الله مونږ خو ډېر کمزوري یو زمونږ ګناه ته ونه ګورې الله که زمونږ ګناهونو ته ګورې الله بیا به مونږ شړې الله زمونږ نه هغه اعمال ختم کړي په کوم باندې چې ته انسان د خپل دین لپاره کې الله زمونږ نه هغه اعمال ختم کړي الله د هغه اعمالو طرف ته پروردګاره زمونږ سوچ هم ونه رسې الله زمونږ دې طلبو ته استقامت ورکړي الله ته لس کاله محنت کی خواري وکړي په مدرسه کې ژوند تېر کړي الله ښایسته ښایسته مدرسې ورته نصیب کړي الله د دې لسو کالو دا محنتونه یې ضایع مه کړي الله د دې کال دا محنت یې ضایع مه کړي الله دا کاوشونه یې ضایع مه کړي الله دا به ډېره کمزوري وي زمونږ الله چې موږ ستا د دین د محنت نه اخوا کېږو الله زموږ څه ملګري دي هغې د دعا ویلي رب کریم ټول شرعي حاجات یې پوره کړي ټول شرعي ضرورتونه یې پوره کړي پروردګاره رب موږ خو تا نور څه نه غواړو رب خلک به درنه بینک بیلنس بنګلې ګاډي دا نور شی نه غواړي الله موږ خو غواړو چې مدرسه کې د فقیرۍ ژوند تېرو الله موږ د فقیرۍ په دې ژوند خوشحاله یو الله موږ د پګړو په دې ژوند خوشحاله یو الله موږ ته د پګړو دا ژوند راکړه الله زموږ نه دي پکار د دنیا منډې تړلی الله دین هم پکار دی الله موږ ته مرګ هم په خپل کور کې را نصیب کړه ژوند هم را نصیب کړه الله د دنیا ضرورتونه خو د دې عوامو نه زموږ ته ښه پوره کړې رب موږ ستا کم احسان هېر کړو الله
الله ستا کم احسان به هېرو الله موږ ستا احسانات نه شو هېرولی رب کریم موږ ستا احسانات نه شو هېرولی الله خلک لګیا دي په ګټرو کې لګیا دي موږ د خپل قرآن ته کښېنولي الله موږ د دې قرآن نه ونه شړی الله داسې اسباب او داسې اعمال زموږ په بدن کې پیدا نه کړي چې د هغې د وجې نه ستا د قرآن نه پاسو الله ستا د دین د خدمتونو نه پاسو الله داسې اسباب هم پیدا نه کړي الله دغه ملحدینو ټولو ته هدایت وکړي الله زما نوجوانان کم ملحدین شوي دي پروردګار د دغه ویډیوګانو په برکت پروردګاره د هغې په اسلام کې د هغې په موحدوالي کې د هغې په توحیدوالي کې زمونږ حصه وکړي الله د دې موضوعاتو په برکت باندې الله د هغې عقیدې صحیح کړي الله د دې استادانو دا محنتونه د لایف چلول پروردګاره په دې د دې دپاره دي چې د دنیا خلک یې وګوري او د هغې د غلطو عقیدو نه راشي پروردګاره او تا سره محبت وکړي الله د دې دا ویډیوګانې د دې دا درسونه پروردګاره د خپل محبت ذریعه جوړه کړي الله د خپل محبت ذریعه جوړه کړي الله خپل مال لګي خپل جان لګي خپل وخت لګي د دې دپاره چې د دنیا کم خلک نوجوانان د تا نه ناراضه دي هغه د تا سره یو ځای شي الله د دې په دې محنتونو کې برکت واچي پروردګاره په دې محنتونو کې برکت واچي رب کریمه زموږ استاد محترم ته د هر طرف نه حفاظت نصیب کړي زمینی اسمانی انسی جنی څومره مصیبتونه او پریشانۍ او فتنې ورته متوجه دي الله د ټولو فتنو نه وساتي الله د هغه ټولو فتنو نه وساتي الله د هر طرف نه حفاظت وکړي الله زموږ نور څومره شيوخ دي اکابر دي مشران دي پروردګاره د هغې د ټولو حفاظت وکړي الله مونږ خو ډېر کمزور یو الله چې خپل ځان ته راشي زبانه مدري الله خپل ځان ته چې راشي زبانه مدرېږي الله د خپلو کمزورو د یو ویښته مونږ ته پته ده الله زموږ کمزورۍ مونږ ته معاف کړي الله زموږ خطاګانې مونږ ته معاف کړي الله زموږ د مور پلار مغفرت وکړي الله د چا ژوندي دي پروردګاره عمر دراز ورته نصیب کړي د چا نه تللي دي پروردګاره مغفرت نصیب کړي رب کریم د حشر د میدان ښکلی ورته جوړه کړي چا کړي بیماران دي بیماران ته شفای کامله نصیب کړي الله د څومره علما ناست دي مونږ ته پته نشته دي د دې په زړونو کې څومره دعاګانې دي څومره نیکې التجاګانې دي پروردګاره څومره نیک مرادونه دي مشرانو کشرانو له دي مړو ژوندو له دي پروردګاره هغه ټول قبول کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته